السلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله من نجات؟ قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك او كما قال. محترم مسلمانانو، یو حدیث پاک د ډیرو جمعو نه شروع چې صحابه کرام د نبی علیہ السلام نه وخت په وخت تپوسونه کوي، او دا چې مونږه تلاش کوو نو دا ډیر تپوسونه دي، او الله رب العزت مو حکم کړي فاسألوا اهل الذکر. او کله چې صحابه کرامو تپوسونه کړي نو الله رب العزت ته دونه محبوب شوي دي چې د ډیرو تذکره قرآن کې هم کړي. یسألونک عن الانفال، یسألونک ماذا ينفقون وغیرہ وغیرہ. بیا ست پوسونه احادیثو کې مراغلی کله صحابه راځي تپوس کې یې د الله رسوله ته مالدارو خو زمونږ ثوابونه ډیر زیات وګټل، مال دې هغه لګي. نو دارنګه دا عقبه بن عامر رضی الله عنهم تپوس کړو د نبی علیہ السلام نه چې اې د الله رسول من نجات، دا نجات پس کې دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته د نجات درې نسخې خودلې وي. دا دو نسخې بیان شوی وي. دریمه نسخه وليسعك بيتك، پراخ دي شي پتا باندې کورستا. د دې څه مطلب چې پتا باندې ستا کور فراخ شي. د دې مطلب دا دی چې ته پکې د خپل کور کې لږ وخت تیروا، ټول وخت بهر مه تیروا. ولیسعک بیتک، یو مطلب دا مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ مرقات کی ذکر کئی لا تخرج منه الا لضرورہ. د کور بلا ضرورت موزا، د کور بلا ضرورت موزا چې ایسے بے سگرزے لوپرے کے خوشی کے روڈ ماسٹری کے دکانونو کے ہاسے بے سناستے اجرو کے ناستے پپولو باندې ہاسے گرزے او اس کار نشتا. نو ولیسعک بیتک. او دارنگی محدثین ذکر کئی دا کور کے ناستا وجعلہ من باب الغنیمہ، دا دا غنیمت دا باب نو گنا، دا تا تے غنیمت تے. فإنہو سبب الخلاص، دا سبب دا خلاصی او دا نجات دے من الشر والفتنہ، دا شر او دا فتنینا. چی تب باہر گردنو یا با دی چا سر خلوالی، یا بچا سر جگڑا راغلی، یا بچا سر غلط خبر کری، نو تا تب داغی پا صحیح طریقے سرا داغد ہینڈل کلو. والقناعت بالقوت، او چی صد سردی پاغی باندی قناعت الى ان یموت. بعضی محدثین دا دی جملی وضاحت کئی چوکونو کے اولاڑے خام خواب چاپس سوے. دا دغی نغور دادا چی تا کور کینی، نو چی کور تا ناستی نو تبا دا غیبت نا محفوظی، او چی کل انسان دا غیبت نا محفوظی نو کان ضامنن علی اللہ، دا ضمانت بیا اللہ غستے. بعضی روایاتو کے رازی سوک چی کور کی ناستا خدا اغا صورت کی جب باہر ددن فتنہ خوریگی، دی فتنہ کی مبتلا کیگی، ددن خلق تضرر رسی، دتا دا خلق نظرر رسی، نو دا پکور کے ناس تا آغا وقت کے دخوا
هر وخت په کور کې ناستا او د هر چا د پاره په کور کې ناستا دا نه د مراد په دې روایت کې وی لو قعد فی بیته که یو سړی په خپل کور کې کېناستا فسلم الناس خلق بددنه بچ پاتې شي چاته به تیزه خبره ونکي د چا دلزاري به ونکي وسلم هو من الناس او دی به د خلکو نه محفوظ او بیا ذکر کوي ان العزلة دا ځانتوالی په خپلو کورونو کې العزلتو دا عزلت دا یوازیوالی د هر هغه څیز نه چې انسان د خیر نه اړی او طاعت نه دی اړی نو بیا په داسې وخت کې دا عزلت دا ځانتوالی وی دواء عزیز دا ډېره قیمتي دوايي ده نو ذکر کوي چې فلا تخرج من بیتک الا لضرورت او حاجه د کور بلا ضرورت مزه ngo تاسو ګورو کنه ای ضرورت نه بهر چوک یو غنټه ولاړ بیٹک کې په غنټه ناس نو بیا لیکا سے ناس یو راځه کې ریمبوډ وکاو راځه نو دوسی وکاو نو راځه د آتش د پته بولو نو بیا ناس نو یو سبل نو پدی کې دی روان شي کور بهر وزي و اذا خرجتا فتأدب بآداب الخروج والمشي بیا رتلو د آداب سره وزا د کور نه بسم الله سره وزا بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله تب د شیطان د شر نه محفوظ ستاب کفایت وکړي شي دارنګي کور کې ناستا د نجات نسخه پیغمبر خودلې ده هغه درې نسخې بیانې دي په خوا کې تاسو ته یادي دا هغه سبق شروع دی اما وینن بدا مضمون راغون کو ځکه چې ډېر وګت شي کنه بیا په د قربانې مسائل را روان دي ان شاء الله نو سبا داغه مذاکره وکړي او دا مذاکره الله وی ایمان والا ته نه پور کوي نو چې کله دا بیان او وعظ کیږي کنه نو زویم دا زموږ د ایمان د پاره یو ترمامیټر هم دی چې آیا مال څه پیدا راکړي او کنه راکړي که پیدا راکړي نه لکه بیا خو ایمان مو گزاره کوي او کنه دا بیان او دا آواز او دا نصیحت میں کچھ نہیں میرا کچھ نہیں میں خاک تا خاک ہوں اور خاک ہو جاؤں گا خوری اما خوری یما او خوری بشما دغه زمون حقیقت دی او دغه حیثیت دی بس نو کور کې د زیات وخت تیرولو سره د زړه اصلاح کی او بعض علماء لیکلي چې د افلاس د غربت او د تنگ دسته علامت سره دا ډېر خبرې او ډېر خلکو سره ناس ته ولاړه فزول یو خو د دین په نسبت سره تګي اسی به ډېر خلکو سره ناس تا وې دا د افلاس او د بخیره نه خړه بیا محترمو پکور کې وخت ورکول پکور کې وخت ورکول مونږ او تاسو باندې د اولاد حقونه دي لکه ته بدی سره دونه څه کومک نه کې دا مونږ چې ورو چې نبی رسول سلام به محاد بیٹا نا کول دا دلتوب نه محترم دا یاد ساتي ښا دا بکله تخپل بال بچ د اوره بچ کې نن زمونږ دا ترتیب نشتا مونږ د خپل اولاد تربیت نه کوو مونږ ول دین او اسلام نه خیو یقینو کې زموږ مسلمانان مونږ په دې خوشحاليګو چې زما بچي خو کله غټ ټای واچولا خپل ټیټ پتلون دی او پیټ پتلون دی واچول دغه د حلال او د حرام والی تذکرہ نه کوو اصل کې دا لګ مخ کې دا ورته لاړ شي دا بسونو خلکو بد ګڼل یار دام به مونږ تاسو لازم دی ښا بیبی ته وخت ورکول دا مونږ شریعت مطالبه کړی دا ته به بیبی ته پورا ټیم ورکې په دې وجہ د سلورو میاشتو نه سیوا د کورا بهر وخت تیرول دا شریعت کې ناروا دي اب میدان جهاد کې ولې نه یو سړی میدان جهاد ته تللی دی
د سلور میاشتو نه سیوا دی نشي تیرولی وخت څونه نقصانات دي زمونږ څونه مسلمانان 12 کاله 15 کاله 9 کاله 8 کاله 15 کاله پیسې کودی را لیږي ستا دی بیبي ته ټیم ورکو په زندګۍ کې دې سره به څه کې مال خو دې ښه ډېر شي وګټلو ښه ډالر دې راولېږلې خو دې خوا ګورې ستا د بیبي هم تربیت ونه شو ښه ته دې نه 10 کاله لرې پاتې شوې او دا تګې ناسته را چې زه به د خاوند سره مخامخ کېنم د سره به دړه خبرې کوم د سره به گپ شپ لګوم دا بیبي په انتظار وه ته 10 کاله 12 کاله اوس که دا خبرې اترې دي چې د بل چا سره شروع کړي دغه وخت کې دی بیا غیرت کې راځي ښه تا ته مخکې غیرت کې راتل پکارو نو محترم مسلمانانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ تپوس کړو چې اے دا الله حبیبه نجات پس کې دی خلاصون پس کې دی نبی علیہ السلام ول درې نسخې خودلې دا درې نسخې وي د نجات وګوره دلته سره بل یو حدیث هم یاد کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایلی دا چې الله دې تر تازه ساتي الله دې پرشو ساتي اغه تن چې زما حدیث وورید دې یاد کو دې محفوظ کو دې بل تورسو دا حدیث ما یاد کړو تاسو له مې راورسو د پیغمبر دا دعا و ما تمی او دا حدیث تاسو خو وورید خو چې بل ته ورسوي کور کې زنانو ته ورسوي یار دوست ته ورسوي د پیغمبر دعا و تاسو تمی چې نبی اسلام فرمایي الله دې تر تازه ساتي اغه تن چې زما خبره ووریدا دې یاد کا او بل ته ورسوله د نبی علیہ السلام نه تپوس شوی چې اے الله حبیبا نجات بچاو کامیابی پس کې دا نبی علیہ السلام ول سونو سي خودلې درې یو کما وا اے رشوي دا املک علیک لسانک جبا کنټرول کې ساته او بیا دې لپاره دعاګانې راغلي چې اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني یا الله زه ډېر کمزورې ما خو رب ستا په حفاظت کې در داخلي دل غواړم د شر د غوږونو نه د شر د سترګو زمانہ د شر د ژبې زمانہ د شر د زړه زمانہ د شر د منې زمانہ حدیثو کې دعا راغلې ده نو یو نسخه پیغمبر خو دلې و چې جبه د قابو کې ساته ته ځان د دې جبه مالک کا او دویم پخپلو جړه پخپلو خطایانو ګناونو باندې جړه کوا او دریم کور ته وخت ورکوا پتاري راستا کور پراخ شي سو نسخې شوي کمی نمبر 1 الله دې موږ او تاسو له عمل کولو توفیق نصیب کړي زموږ د میلمه راغلي د جمال غړې نه نو ان شاء الله مانزه پسې بدی او د شپږ منټه خبره کوي هغه توجه سره وره اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا يا حي يا قيوم برحمتك يا رحمن